نننی پروګرام زمونږ د بجلی په حواله باندې دی چې په دیر کې کومه ناروا زمونږ د دیر د عوامو سره کېږي، د دې خلکو سره کېږي چې په 24 ګنټو کې موږ ته 4-5 ګنټې بجلی وي او یا نه وي. نو زه د وابډا نه دا تپوس کوم وابډا هلکارونه چې موږ ته آیا زمونږ په دیر کې د لوډ شیډینګ موږ ته څومره دی؟ هغه شیډول هم د دوی سره نشته چې موږ تپوس کوو. د دوی خپله مرضي ده که دوی موږ ته په 24 ګنټو کې 2 ګنټې بجلی راکړه، که 4 ګنټې راکړه او که 1 ګنټه هم راکړه. د دې زموږ سره ټایم ټیبل نه دی معلوم. په دې زه د وابډا هلکارونه او د ډسټرکټ واکدارانو نه بھرپور اپیل کوم چې زموږ په دې د غور وشي چې دا بجلی موږ ته ولې نشته دی، په څه وجه نشته دی. د واړۍ بجلی هم په دې دغه کې موږ سره شامل شوې ده چې هغه اپګریډ شوی دی، ګولنګول بجلی هلته چالو شوې ده. نو هغه بجلی موږ ته دلته ده او په هغې کې موږ ته بجلی نه میلاویږي. د هغه مخکیني نه زموږ حالات ښه خراب شوي دي. او وابډا کې چې څوک راځي نو زموږ د دیر سره ذاتیات پالي چې کوم یو افسر راځي نو موږ سره چېرته کې دا ونه شوله چې زموږ د دیر د عوامو سره څه ښېګړه وشوله. خو زموږ د دیر د عوامو ته چې څومره تکلیف ورکولی شي نو هغه دې وکوي. نو زه بھرپور مطالبه کوم د وابډا د عهدهدارانو نه، د دې د وابډا د افسرانو نه او د منتخب MNA MP-اوګانو نه دا مطالبه کوم چې تاسو ولې د غفلت په خوب ویده؟ تاسو د خپلو عوامو تپوس ولې نه کوئ؟ په دې هغه روژه کې موږ ته د بجلۍ نه موږ نه محرومه یو، موږ ته بجلي نشته دی. ګولنګول چې کوم دغه موږ له پروس کال راکړی شوی و چې دا به په 3 میاشتو کې مکملېږي، د 2 کاله وشو او زموږ ګولنګول بجلي زموږ د چوکیاتان ګریډ په ټول پاکستان کې واحد دا یو ګریډ دی چې دا اپګریډ نشه. دا ولې دا زیاتی زموږ سره ولې کېږي؟ زموږ سیاسي مشران نشته دی، یا زموږ د سیاسي مشرانو شعور نشته، یا یې څه قابلیت نشته، یا د قوم له دوکې ورکوي. زه بھرپور مطالبه کوم یو وارې بیا د MNA صاحب نه، MP-اوګانو صاحبانو نه او د وابډا د افسرانو نه او د دیر ډسټرکټ د واکدارانو نه چې زموږ په حالاتو دې رحم وکړی شي. که چېرې داسې ونه شوه نو په دې روژه کې به موږ په احتجاج مجبوره شو راوځو، به بیا به د دې کرونا ذمهوار هم دي وي، موږ به ټول په احتجاج راوځو بھرپور. نو دې ذمهواري به په حکومت باندې. بجلی تاسو دومره ذکر وکړو، دا په کم ځایونو کې دا بجلی داسې نشته چې هغه زیاته ده یا 2 ګنټو ده یا 15 ده؟ څو کم ځایونو کې صاحبه زمونږ خو په شرنګل فیډر باندې یو. موږ زه چې کله ټلیفون هم ما کړی دی نو ویلي دي چې دا ډېر یو اوږد لین دی او په دې پارټ دی. چې کله ما ټلیفون کړلی په دې پارټ دی، داسې ورځ د ما ته نه ده ښولي که ما سوپرډنټ ته کړی دی، که ما SDO ته کړی دی، که ما چوکیاتان ګریډ ته کړی دی. نو دا هغه ذایقه محل هوټل صاحب ورته اډه لګولې ده، د ګریډ نه فیډر چالو وي، ما سره چالو دی، ولته یې کټ کړی دی، وایي په لین باندې پارټ دی. نو تر اوسه پورې موږ ته د بجلۍ زمونږ دغه حال دی. نو بیا ټوله شپه ګرځي نو که موږ ته ګنټه بجلي راکړه او که یې رانه کړله. زمونږ د شرنګل خو دغسې حالات دی، دغسې حالات تقریبا د برول باندې هم چې کوم ملګري دي د هغوی هم دی. نه که ستاسو دا خبره صحیح چې ټول ورځ موږ ته نه وي، نو بیا د دې باوجود تاسو پسې د وابډا بلونه راځي، پیسې راځي؟ بلکل راپسې راځي صاحبه. نه نو چې میټر نه تاویږي نو څنګه به ستاسو نه پیسې ادا کېږي؟ نو بس هغه خو د یو وابډا والا نه تپوس کول غواړي چې میټر نه تاویږي ته څنګه بلونه رالیږي؟ ستاسو بیل د یونټو برابر راځي که نه؟ یاره صاحبه زمونږ خو زما خپل دغه چې کومه دی نو زه په خپله راځم چې اوس زه باقیدار یم، ما پسې رضایت کوئ او اوس زما تاسو باقیدار یې راکموئ. نور داسې کسان شته چې د هغوی میټر یونټ یې کم هغه پسې ډېر بیل راغلی دی او چې ډېر زیات بیلونه په هغو پسې راغلی.